بسم الله الرحمن الرحیم. او نن د پروګرام کې مونږه په دې گفتگو کوو چې لیوانې ما جوړېږي. دې سلسله کې علامه ابن حزم رحمه الله چې مشهور علم تیر شوی دی، هغه په خپل کتاب الاخلاق والسیر صفحه 17 کې وایي چې من قدر ان يسلم من طعن الناس وعيبهم فهو مجنون. څوک چې دا اندازه کوي چې دې بچ شي د عیب د خلکو نه، د طعن د خلکو نه او د عیب د خلکو نه، نو دا سړی لیونی دی. یعنی کم سړی چې دا سوچ کوي چې زه د خلکو د طعن نه بچ شم، په ما به څوک طعن نه وی او زما به څوک عیب نه بیانوي، نو دا سړی لیونی دی. یعنی داسې نشي کېدی چې یو سړی هغه د چا د اعتراض او د چا د عیب نه بچ شي. البته دا کېدی شي چې سړی کوشش دا کوي چې خپل کار سم کوي، د سم کار کولو کوشش کوي او د بل د اعتراض نه د بچ کېدو څه لاره نشته. او چې څوک دا سوچ کوي یا په دې فکر کې دی چې زما دې هېڅوک طعن نه وی، زما دې هېڅوک عیب نه وی، نو دا سړی لیونی دی. نو ځکه موږ وایو دا سوچ مه کوه، لیونی مه جوړېږه. د عربی یو شاعر وی وما احد من ألسن الناس سالما ولو انه ذاک النبی المطهر. نشته دی د خلکو د جبو نه څوک پاک اگر چې دا پاک پیغمبر دی. په دې پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې خلکو خبرې کړې دي. ان کان سکیتا یقولون ابکمو و ان کان منطقا یقولون محذرو. وای که یو سړی چپی نو دی وای چې دا خو ګونګا دی، خبرې ولا نه ورځي. او که یو سړی خبرې کوي وای دا خو قطقطې دی، بتونی دی، بسړو چپ کېږي نه. وإن كان صواما وبالليل قائما يقولون زوارا يرائي ويمكر. او کچرت یو سړی روجدار دی او د شپې ولاړ دی الله ته تهجد او منځ کوي، نو بیا دا خلک وایي دا خو ریاکار دی، مکر کوي، خلکو ته ځان ښیي. نو فلا تکترث بالناس في المدح والثناء ولا تخش غیر الله والله اکبر. نو پروا مه کوه په مدح او په ثنا کې د یو بل چې پلان کې مې خوب او پلان کې مې بد وي. فلا تکترث بالناس فی المدح والثنا. پروا مه ساته د خلکو په مدح او په ثنا کې. ولا تخش غیر الله والله اکبر. او غیر د الله نه د بل چا نه مه یریږه، الله ډېر لوی ذات دی. نو دا خلک ټول د چا معتقد نه جوړیږي او نه دا خلک ټول د چا عزت کوي. دې سلسله کې د حضرت لاهوري او ملفوظ پیش خدمت دی. حضرت امام لاهوري رحمت الله علیه ته چوي، احمد علی لاهوري رحمت الله علیه ته یو مرید وی چې صاحب ماته نصیحت وکړ، هغه ورته وی زړه شه او خدا کوشش وکړه چې د ځان نه الله مه جوړوه او د ځان نه چې د پیغمبر مه جوړوه. هغه وی حضرت څنګه زه خو ستا د مستفیدینو نه دونه غلط کار او غلطه خبره دا چې الله نسبت ځان ته څوک وکړي یا د رسول، دا خو یو ادنا مسلمان هم نه کوي. وی الله دا مطلب چې ته به داسې نه کوې چې ستا هره خبره به خلک مني. دا یو الله دی چې دا هره خبره منل پکار دی. نو ته به دا کوشش نه کوې چې خپله خبره به په هر چا منې. دا د الله صفت دی، هغه په هر چا منل کوي او کولی شي. او دویم چې دی نو د پیغمبر صفت به نه اختیارې. پیغمبر هغه هستی ده چې د ټولو خلکو په نسبت باندې معززه ده،
نو ته به دا کوشش او دا عقیده به نه ساتې چې زه د ټولو خلکو په نظر کې عزتمن جوړ شم. دا د پیغمبر صفت دی. یو پیغمبر چې دی د ټولو مسلمانانو په نظر کې هغه عزتمن دی او قابل د عزت دی او عزت یې کېږي. نو دا کوشش به نه کوي. بهرحال لونو دا سوچ او دی له کوشش چې زما څوک تانو نه وي، زما څوک عیب بیان نه کي، دا سوچ نه دی پکار. او دا سوچ چې څوک کوي نو هغه ته وایه لیونی مه جوړېږه. الله تعالی دې زمونږ عیوب ازاله وکړي. الله دې زمونږ مدد وکړي. آمین ثم آمین.